40 سلویختم درس دی مخرج نمبر 11 د را دی دا را د نون نه په څلورو خبرو کمه شوله یو خدا طرف اللسان ټول طرف اللسان استعمال نه دی په طرف اللسان کې ناحیت اللسان هغه تاسو ته په نقشه کې هلته شته ناحیه دا طرف اللسان د دې ځای نه دې ځای پورې دی دا لږ ځای په څوکه کې دا اړخ یا دا اړخ دا ناحیه دی ناحیه ډېر تیره ځای ته وي دقه ځای ډېر پتله وي نو دا د دوو غاښونو ګوره د ژبې نه کومه حصه راله ناحیت اللسان طرف اللسان دې ځای دې ځای پورې دی دا پکې دا ځای استعمال شي یا دا ځای دا راوچت شي او دوه غاښونه ثنایا رباعي او بیا درېیمه خبره د دې کمې اورې د موړو په شکل کې دي د لسه بین حنک و اسنان د بره د تالو او د لاندې د غاښ ویښ سره جنګېدلي اورو په منځ کې د موړو په شکل دي دې نه را ادا کېږي درې خبرې شوې څلورمه خبر دا ده چې په دا را کې ظهر اللسان پشت زبان هم داخل دی د ژبې دا ځای به استعمالیږي دا بره طرف دا هم ورسره پکې استعمالیږي د ژبې غاړې سره سره تاسو وایي الرحمن د دې نه دا را ادا کېدله را په څلورو خبر د نون نه کمه شوه یو په دې پشت زبان باندې یو په دې کې دوه غاښه دي هغې کې درې دي دې کې د ژبې ټوله غاړه و دې کې ناحیه ده هغه کې د نورې اورې وي دې کې د موړو شکل وي الرحمن الرحمن اوس غلطي چې پکې وکړې د لام هغه تالو بره تالو سره اورې چې دي هلته که ژبه ولګوي تاسو را وایئ ووایئ الرحمن د را آواز بدل شو نو دا درې حروف لام نون او را دې ته حروف طرفیه وي او د ژبې په غاړه کې درې مخارج دي 9 10 11 درې حروف دي لام نون را او درې واړه مخارج احادي دي یو حرفیز یو د ژبې د غاړې مخارج ختم شو د ژبې څوکه کې درې مخارج دي او درې واړه درې حرفیز دي